پرون یو نوجوان په سقاوه کې ناست، بل یو صاحب لګیا و په دې ګیرې ورله بلیډ راښکه، د زړه د درد نه درته مالې جړا راله. باوی نوجوانه محمد رسول الله مه خفه کوه، مه خفه کوه، په ورځ د حشر تا ته ضرورت دی. په هغې سخته ورځ باندې د امتي نعرې وهلو والا محمد رسول اللہ نے پہنچا نہیں کیا تم کو پیغام جاہدو، اب وقت ہے ناموس رسالت پہ کٹ مرو. یہ زمین رکی ہوئی تھی، یہ فلک تمام ہوا تھا، چلے جب میرے محمد جہاد چلنا سیکھا. نو حضرت صوبان جڑل، یا رسول الله چرته باندې ګورم. د الله نبی محمد رسول الله صوبان ته وی ما وی د حوض کوثر په مقام ګوره، د کوثر ساقي به جام غویله ورکي، د الله په نوم چې مال او سر بخي. وی که التم نه وي په خپل امت به وبس کم کنه، وی که التم نه وي بیا به دې چرته ګورمه. وی ما د میزان په خوا کې ګوره، د خپل امت دپاره به خپل رب ته ساریو منتونه کومه. صوبان په جړاو یا رسول الله فکر دی را سره، ورځ ډېره سخته ده، په هغه سخته ورځ باندې به دې چرته ګورمه، په هغې سخته ورځ باندې به دې چرته ګورمه. رحمتا للعالمین پیغمبر ډېر زر و قطار وجړل او صوبان ته وایي صوبانه ما د جنت او جهنم په منځ کې ګوره، د خپل امت نه به تیږې راړه کوم او جنت ته به یې داخل. د داسې پیغمبر سره به وفا کې که بې وفایي وکړې، وفا به کوو که نه انشاءالله. غمجن محمد زمان اورېدلی هم دی که مچ ماشې په یار مې کېناستی نشه، سوری د بدن یې چا لیدی نشه، خوب باندې اودس کې فرق راتلی نشه. وګورئ تاریخ حدیث نشئ خبر، اے نور دې هم بشر دی بې مثال بشر او یو ځل په حضور خوله راغلې وه، مور د مؤمنانو چې ساتلې وه، پوټه یې بوتل کې اچولې وه، ټول عطر دې زار شه د دنیا په سر، نور دې هم بشر دی. کاڼي ابو جهل چې راوړي وو، پټې بیا په موټي کې نیولي وو، دغه کاڼو بیا داسې ویلي وو دا د خدای نبي دې درکوم خبر. تیغو پیچنده، زناورو پیچنده، نباتاتو پیچنده، جماداتو پیچنده، ونو بوټو پیچنده. اے د موجوده دور غافل مسلمانو، ته به خپل پیغمبر محمد مصطفی کله پیژنې؟ بله ورځ یو بیان له روانو، یو سړي یو زنانه په موټر سایکل باندې کېنولې ده، د بدن اندامونه یې په نظر راځي، سیلۍ ته دا ویښته ټول داسې وړي دي، مخ یې ښکاري او ټوله دنیا ورپسې ده او د هغې د حسن تماشې کوي. چې با وکتل نو زړه کې مې درد پیدا شو، په سترګو کې مې اوښکې راغلې، څه وکړمه بس زړه مې ودردېږي. ډوبا ته دې ملګري ویل دې ډریور مولانا صاحب ولې جاړې، سترګو کې دې څه پرېوتل، ستا خو په سترګو کې اوښکې دي. وایي د دې پېغلې خور په حال باندې چړا راځي. د الله پیغمبر د اور تنور ولیدو کنه، وی جبریله دا کم خلق دي بربنډې ښځې او بربنډ سړي پکې داسې په لمبو کې ښکته بره ختل.
जिब्रील ورته په جړا شو یا رسول الله ستا د امت بے حیا سړی او بے حیا خزي دي باوی کم امت چې د دنیا ګرمي نشي برداشت کوله د خېټې درد سر درد نشي برداشت کوله لګه غونته لوګه نشي برداشت کوله دا سرکش قوم دا باغی قوم دا باغی د ګناونو په دلدل کې ډوب امت وا هغه د جهنم اور څنګه برداشت کوي چې 3000 کاله بل شوی اور دی پیغمبر علیہ السلام د جهنم خبرې کولې یو صحابي دی مدمه کې ناسو چک شو منډې کړې تودې شګې په هغه سرو شګو کې په بربنډه ملا باندې سملاستو کنه پیغمبر علیہ السلام صحابو ته ویل ورشي دی راولئ چې کله دی راوستو کنه د الله نبی ورته وایي داسې دی ولې وکړل دی ورته په جړا شو احساس وکړي سره چې سبکی پویدل کړه چې سبا بیګاله مرګ دی پویدل چې کله مړ شي او په قبر د خزې ولګي دا د دنیا مزې به تا ته بې مزې ولګي پویدل خوله به دې بند شي ورته سختې به قیزې ولګي پویدل چې نن د ده نمبر دی سبا زما صحابي منډې کړلې په سرو ریګونو کې سملاست پیغمبر علیہ السلام ورته وایي داسې دې ولې وکړه اوس زه دې بدن ته دا ویل غواړم که دا ګرمي نشي برداشت کولی که دا ګرمي نشي برداشت کولی نو د آخرت ګرمي به څنګه برداشت کې تاسو چې نن کور ته لاړ شئ یو ماچس ډبې راواخلئ یو تیلی ولګوه 2 سیکنډ هم دې تیلي ته ته دا ګوته نشي نیولی دا خو نقلي اور دی زه مدرسه کې وم زما د خدمت نمبر و خیال مې نه و ګرم دیګی مې په دې لاس ونیو ټوله شپه خوب نه راته اوبو کې مې دا لاس داسې ډوبي ښه په دې نه چې لاس مې وسوځېده یاره را سره دا پیدا شوه چې الله هغه حقیقي اور به څنګه برداشت کوو الله موږ د رحمت په صادر کې راونغاړه الله ستا د رحم منتظر یو الله مسلمان غفلت کې دی الله نوجوان غفلت کې دی الله زنانه غفلت کې دی الله د موبایل په نظرۍ زمونږ ژوندون زمونږ زندګۍ برباد کړې الله دې ډرامو فلمونو ټک ټاکو دې بې حیایي زمونږ نه زمونږ بچی پردے کڑے دے ذہنی رالا غلام کو اللہ دے ساری پا منس کے زمان جماعتون ویران پراتے دی کدا جماعت پا آغ سخت و رز باندے پا ما باندے شکایت کئی ما سر پا جواب نہیں کم قرآن سر چھے ما پہ وفائی کڑے دا ٹول جون میں موبائل لور کڑے و ٹول ورستے رشوا شپتے رشوا ما دوٹ کی قرآن نہ دے ویلے کدا قرآن پا ما شکایت کئی القرآن حجت لکا او علیک زب سکوما اے من چی دل تکینو من سر الفاظ ختم شی